الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات وعن براء بن عازب رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب فقال إن أول ما نبدأ به من يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع وننحر فمن فعل فقد أصاب سنتنا ومن نحر فإنما هو لحم يقدمه لأهله ليس من النسك في شيء. تیرو جمعوں کی د قربانی اهم مسائل ذکر شو چې کم انسان دل قربانی پکار دا او پکم حیوان باندې قربانی روا ده جایز ده. د قربانی د مختلفو حیوانات عمرونه او پاغي کې کم عیب ده چې هغه عیب د قربانی د پاره معنی او رکاوټ ته او د کم عیب سره قربانی جایز ده. نن به ان شاء الله د قربانی وخت چې قربانی د سټیم نه شروع کیږي او بیا د قربانی ایام ورځې د قربانی دا سودی په سورزو کې قربانی کیږي او د هغه سره سره به ان شاء الله د ذابح چې کم یو انسان ذبح کوي نو د هغه ذابح مطابق پس مسائل ذکر کو چې ذابح به څوک جوړیږي او بیا د قربانی د ذبح اقسام دي دا غي نه پس بیا رساوري د حیوان در غرزولو طریقه او بیا دا مسائل چې ذبح دا د کم ځای نه د کم ځای پورې کیږي یعنی مړی کې کم ځای باندې چړه دا راخکو دی کیږي او بیا کم رګونه دا په ذبح کې غوسول پکار دی په کومو باندې ساوري حلاليږي او په کومو باندې مرداريږي بیا د ساوري د سرمنی استو طریقه او بیا تقسیم د غوخره نو ان شاء الله د دینه بغړ غړ مسائل سنن وای جمعه کې او سب ان شاء الله که زندگی و سبا د اختر د موس په مسائلو کې بالته کې بیا بیان کو ان شاء الله کم مسائل چلل تپادش نه د قربانی وخت سره قربانی سټیم نه شروع کیږي د سټیم پوری قربانی جایز ده. نو دوه قسم خلق دي یو هغه خلق ته چې هغه ته شهري وای او یو هغه خلق ته چې هغه دیهاتی دي. دیهاتونه مطلب هغه زیره چې کمزې کې د جمعې مونږ نه کیږي پچا باندې جمعې مونږ نشته او یو هغه زیره چې الته کې د جمعې مونږ شته په هغه باندې د جمعې مونږ لازم دی. نه په کوم خلکو باندې چې هغه د جمعې مونږ لازم دی یعنی دیهات نه او شهري خلک دي نو داغو قربانی شروع کیږي د اختر د مونږ نه پس د اختر د مونږ نه پس دریو قربانی شروع شو او کم خلق چې دیهاتیان دي باندې والا دي بچا باندې د جمعې مونږ نشته نو هغه خلکو قربانی دار سحر دراختلو نه پس کیږي یعنی چې څنګه سحر صبح صادق را وخت نو بیا د دیو د قربانی وخت شروع شو خو غوړه دار چې دیو د نور د خطونه پس قربانی وکي نه دا دو قسم خلق شو د دیهات لپاره وقت د سحر را خطل غور ور لداري چې د نور د خطونه پس وکي نور
جایز کیږي د دیو د سحر د غټ اختر په ورځ باندې صبح صادق طلوع شي او کم خلک چې شهري دي نو چې دا د اختر منځ وکي که امام د اختر په منځ باندې ولاړ او د قرباني وکړه بیا هم صحیح نه ده تر څو پورې امام سلام نه ګرځولی او قرباني تر هغه وخته پورې د شهري قرباني دا صحیح کیږي نه او په دې کې به اعتباري دا د ساوري ځای ته حیوان ځای ته که چېرته یو شهري کس دی او د قرباني په دیهاتو کې ده نو دی به د دیهاتو د وخت موافق ذبح کوي یعنی د ده لپاره بیا اجازت دی چې هلته د حیوان ذبح شي د صبح صادق نه پس دته اجازت دی او که د کم دیهاتي قرباني دا چېرته کې په ښار کې ده او دغه کس اوسیږي په دیهاتو کې او قرباني په ښار کې ده او د طرفه ذبح کېږي نو دا به د ښار مطابق ذبح کېږي یعنی د اختر د مونځ نه پس د نبی علیه الصلاۃ والسلام روایت صحیح بخاری کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابی فرمائی سمعت النبی صلی الله علیه و آله وسلم ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نو اوریدل یخطب رسول الله مبارک خطبه او بیان کو فقال نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل ان اول ما نبدا به من يومنا هذا لومبه کار زمونږه چې مونږ په دې ورځ کې ابتدا کو ان نصلي دا چې موږ به مونځ کوو ثم نرجو وننحر او بیا به واپس کیو کورونو ته نو بیا به قرباني کوو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې په دې ورځ کې لومبه کار زمونږ دا دی چې اول به مونځ کوو د هغې نه پس به بیا واپس ګرځو او قرباني به کوو فمن فعل چا چې همدغه شان وکړل دا مونږ چې څنګه کوو اول یې مونځ وکړو او د هغې نه پس قرباني وکړه فقد اصاب سنتنا د زمونږ د سنتو موافق کار وکړه ومن نهر او چا چې د اختر د مونځ نه مخکې نهر قرباني وکړه فانما هو لحم بس دا غوښې دي یقدم لاهلي چې د خپل کورمې له تیاری خو لیس من النسک فی شی د قرباني د دې سره څه قسمه تعلق نشته دا قرباني د دونه شوه چې کم د مونځ نه مخکې دا ادا شي نو اوقات موږ وپېژندل د دوو قسمه خلکو لپاره دوه قسمه اوقات سحر د خطو نه پس د دیهاتي لپاره او د ښاري لپاره په کوم ځای کې چې د جمعې مونځ کېږي د اختر د مونځ نه پس اوس دا مسله چې د اختر د مونځ نه پس د قربانۍ وخت شروع شو نو دا وخت په تر کومې ورځې پورې جاري څو ورځې دا قرباني روا ده چې دا انسان قرباني کولی شي نو 3 ورځو پورې د دغه وخت نه والا اولنۍ ورځ کم چې د لوی اختر او لومبۍ ورځ ده بیا دویمه ورځ چې هغه د دې میاشتې 11 او درېیمه ورځ چې د دې میاشتې 12 ده دا 3 ورځې قرباني د نور د پرېوتو نه مخکې د درېیمې تر هغه وخته پورې قرباني ستا کېدی شي خو لومبۍ ورځ دا غوره دی چې سړی پرې قرباني وکړي ورپسې بیا دویمه ورځ ده ورپسې بیا درېیمه ورځ ده دا 3 ورځې قرباني چې نو دا کېږي په دې وجه باندې فقهاو لیکلي دي و ایام النهر 3 د نهر یعنی د قربانۍ ورځې 3 دي یوم الاضحی د غټ اختر ورځ ده وهو اليوم العاشر من ذي الحجة تیرار ذي الحجې د دې میاشتې 10 والحادي عشر والثاني عشر او بیا 11 او بیا 12 دا 3 ورځې د قربانۍ دي په دې کې په هر ورځ چې تا قرباني وکړه صحیح ده خو لومبۍ ورځ غوره ورپسې بیا دویمه ورپسې بیا درېیمه د درېیمې د نور د پرېوتو نه مخکې به ته قرباني کې را به صحیح که نور پرېوت نو بیا قرباني اخوا دا روانه ده په دې وجه الله تعالی فرمایي سورة الحج کې الله فرمایل لیشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في ایام معلومات چې دا خلک د خپلو فایدو ځای ته حاضر شي خپلو فایدو ته حاضر شي او ويذكر اسم الله او د الله تعالی نوم واخلي یعنی د ساوري د ذبح په ټیم د الله نوم واخلي فی ایام معلومات په معلوم ورځو کې نو دلته معلوم ورځو نه څه مراد دی بعضې خلک وایي زموږ د علاقه کې چې هغه وایي 4 ورځې قرباني ده دا خبره صحیح نه ده قرباني 3 ورځې د الله فرمایل چې تاسو دا خلک د الله نوم والی یعنی د ساوري د ذبح په ټیم باندې په معلوم ورځو کې اوس معلومې ورځې کم دي حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ما فرمائی فالمعلومات یوم النهر و یومان بعده
دلته چې الله فرمایل تاسو د الله نوم اخلي په ایام معلومات کې، نو ایام معلومات د غټ اختر ورځ ده، و یومان بعده د هغې نه وروسته بیا 2 ورځې نورې دي. د دې نه پته ولګېده چې حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما د دې تفسیر د ایام معلوماتو کې چې دا 3 ورځې قرباني د یوم النحر او د هغې نه پس 2 ورځې، دا تفسیر د صحابي دی. او بیا مستدرک د حاکم کې داری چې کم یو صحابي د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا د قرآن د یو آیت تفسیر وکي، نو دغه تفسیر بیا د نبی علیه الصلاۃ والسلام د مرفوع روایت په حکم کې، لکه څنګه چې نبی علیه الصلاۃ والسلام مرفوع حدیثي دغه شان د صحابي تفسیر چې کوم دی نو په دغه حکم کې ان تفسیر الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل عند الشيخين حديث مستند. دی وی چې دا د صحابي تفسیر چې کوم دی هغه صحابي چې د وحي په ټیم کې حاضري، د قرآن د نزول په ټیم کې حاضري، نو دا د شیخینو په نسبت د حدیث مسند په حکم کې دې ځنه پته ولګېده چې د قرباني ایام او ورځې یو چې کوم دی یوم النحر د غټ او اختر ورځ ده، او د هغې نه پس بیا 2 ورځې دي، 2 ورځې پس بیا قرباني کېږي تر نور د پرېوتو نه مخکې. صحیح بخاری شریف کی روایت ته حضرت سلمہ ابن الاکوع رضی الله تعالی عنہ د دنه روایت ته قال النبي صلی الله علیه وسلم چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل من ضحى منکم یو کس پتاسو کې قربانی وکړه فلا يصبحن بعد ثالثه وبقي في بيتي منه شيء، ندری ورځې پس چې کوم دی د پکور کې د غوښه دا پاتې نشي، یعنی د قربانۍ غوښه 3 ورځې پس دا پاتې نشي، 3 ورځې پورې دا ختم شي. د دې حدیث نوم پته ولګېده چې 3 ورځو نه خوا د غوښې ذخیره کول د دې نبی علیه الصلاۃ والسلام منع فرمایلی وه، منع فرمایلی دنه منع فرمایلی وه، دا اوس وایو چې دا حکم منسوخ شوی دی. نو د دې نه پته ولګېده چې 3 ورځو نه اخوا په کور کې د قربانۍ د غوښې د سټاک کولو اجازت نه و، نو 3 ورځو نه اخوا د قربانۍ کولو اجازت نشته. وز دا مسله چې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایل چې یو سړی په تاسو کې قرباني کوي، نو د 3 ورځو نه اخوا د قربانۍ د غوښې نه د په کور کې سنې دا حکم په ابتدا د اسلام کې وروسته منسوخ شو. لکه مستدرک د حاکم کی روایت ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام قالوا فرمایل کلوا الاضاحیہ وادخروا تاسو خپل قربانه خوره او ذخیره کوله هم شي. نو دا حکم په ابتدا کو د دین اخوای کده ډیر ورځو پورې کور کې څوک ذخیره کینو پرې کې څه جرم نشته. خو زمون خبره دی پورې او چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام درې ورځو اخوای ابتدا کې د غوښې جمع کول استور کولو نه منع فرمایلی ونه د درې ورځو اخوا بیا قرباني هم چې کم دی نو دا صحیح نه. نو نن منګه یو وخت د قرباني او پیجن چې د سټیم نه شروع کیږي او دویم وخت منګه او پیجن چې تر کمه ورځې پورې دا جایز دی نو د درېمه ورځې پورې. لکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابي خلیفہ راشد حضرت علی رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې النهر 3 ایام قربانی چې کم دی نو دا 3 ورځې را. او دغه شانتی حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي النهر یومان بعد یوم النهر قربانی چې کم دی نو دا د غټي ورځې دا غټ اختر د ورځې نه والا یوم النهر نه اخو بیا 2 ورځې رنه حدیث سره دا 3 ورځې شوي. هو افضلها یوم النهر غره پکې دا یوم النهر دی یعنی د غټ اختر لومبۍ ورځ ده او بیا دغه شان دی دویم او بیا چې کم دی نو دریمه. وزدا مسلوم زین کې یار ساتل بکار دی چې د قربانی اوقات منګو پیژندل چې د سټیم نه شروع کیه او په سټیم باندې ختميږي. پدې کې را شپوم داخلي دی او کشپې پکې داخلي نه دی. یره قربانی د شپوم کې او که صرف دا د ورځې جایز ده. نو قربانی د شپې هم سیدا خو دومره خبره ده فقهاو لیکلي دي چې دا مکروه ده. مکروه د دې وجې نه چې تیاری انسان پدې کې غلط نشي رګونه چرته کم زیات کټ نه کې یا نور طریقې سره ساورې چرته خراب نه کې. نو دا تیاری د دې وجې نه دا مکروه ده. په دې وجه چې کوم دی ابن قدامه خپل کتاب مغنی کې لیکلی دي چې یجوز فی لیلتی یومی تشریق الاولتین دا وړومبۍ 2 شپې چې کوم دی دا ایام تشریق کې په دې باندې د شپې هم چې کوم دی نو قرباني دا جایز ده. ځکه درېیمه شپه خو بیا اخرنۍ څلورمې سره حسابېږي نو په دې منځ کې دا 2 شپې چې کوم دی په دې باندې قرباني جایز ده. لأن هاتین اللیلتین داخلتان فی مدت الذبح ذکر وړومبۍ 2 شپې چې کوم دی نو دا په مدې د ذبح کې دا داخلي دی په دې باندې هم ذبح کینو فجاز الذبح کل ایام
څنګه چې د ورځې ذبح جایز ده نو دغه شانتې د شپې هم ذبح جایز ده خو دومره ده چې فقهاو لیکلي چې په دې کې کراهت دی د دې وجې نه چې په دې کې غلط نشي څوک په دې کې غلط نشي نو موږ د قربانۍ اوقات هم زده کړل اولنی وخت او د قربانۍ چې کوم دی اخرنی وخت د دې دپاره ایام او د شروع کېدو ټیم د دوه قسمه خلکو دپاره اوس مخکې د ذبح طریقه کار ذبح چې کوم دی نو څوک پکې ذابح به څوک وي نو د ټولو نه اول دومره خبره ذهن کې یار او ملحوظ ساتل پکار دی چې کم یو انسان ذبح کوي نو ذابح له پکارداري چې دی قابل رحمي په ده کې رحم بېرحمي دي په ده کې نه بعضې خلک دا حیوان سره ظلم کوي نو ظالم سړي باندې ذبح مه کوئ او نه د قربانۍ خوا ته ظالم سړی پرېږدئ دغه ټیم کې د رحم نه کار اخیستل پکار دی ځکه دا یو حیوان دی د ده نه به ته اوس چې کوم دی د الله د رضا لپاره به دی ته قرباني کوې ته به الله خوشحالی پرې باندې نو چې تا الله په دغه ټیم کې ناراض کړي الله یو مخلوق سره چې الله په خپل مطلق مخلوق باندې ډېر زیات خفه کړي هغه که انساني او که غیر انساني نو د ده سره د ظلم معامله تا وکړه نو ستا دغه قرباني څه قرباني شوه نو په داسې ټیم کې به د احسان نه کار علي داسې ټیم کې به د رحم نه چې کوم دی نو کار اخلي لکه یو روایت حدیث دی مسلم ابو داود نسائی ابن ماجه وغیره دی ټولو کې یو روایت دی د حضرت شداد ابن اوس رضی الله تعالی عنه نه هغه فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل ان الله كتب الاحسان على كل شيء الله په هر څیز باندې احسان کول دا لازم کړی دي چې تاسو په هر یو څه باندې احسان وکړئ رحم پې وکړئ فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة کله چې تاسو قتل کوئ یو انسان قتلوئ نو په ښې طریقې سره قتل کوئ قتل نه مطلب دا نه قتل هر یو ناروا قتل نه یادئ هغه قتل یادئ چې شرعا هغه جایز وي دی زانی دی تاسو یې رجم کوئ یا چې کوم دی نو په ده باندې د چا قتل ورپورې دی قصاصا نو دی چې قصاصا قتلیږي نو دی په داسې طریقې سره قتلوئ چې هغه ښه طریقې چې بس د ده نه خالي روح ځي ظلم به نه کې واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة او کله چې تاسو یو حیوان ذبح کوئ نو په ښې طریقې سره ذبح کوئ وليحد احدکم شفرته تاسو کې یو کس خپله چړه ښه تېره کوي یعنې کله چې څوک ذبح کوي نو دی د ذبح نه مخکې خپله چړه دا په ښې طریقې سره تېره کوي داسې نه دي پسه چړه دې راغستې او هغه حیوان پورې ته مږې او غریب ډېر زیات ودړدېږي نو احسان الله په هر څه باندې لازم کړی دی نو تاسو چې ذبح کوئ په صحیح طریقې سره کوئ او تاسو کې یو کس چې کوم سړی ذبح کوي هغه خپله چړه تېروي وليرح ذبیحته او بیا د راحت او آرام ذبیحې ته ورکوي راحت او آرام نه مطلب ده بعضې خلک چې هغه په دې ټیم کې د ظلم نه کار والي یو حیوان دا ذبح کړي او هغه حیوان داسې تړقېږي او ده پې شروع وکړه سټ ورله رامات کړي او بیا شروع وکړه سرمن تې وباسي او خصوصا دا قصابیان کم چې په مزدورۍ باندې هغه خلکو له ساوري ذبح کوي د هغه تادي ځکه یو قصابي دا ډېر ساوري د ورځې ذبح کوي بیا د ده ورته تادي دومره وخت د ده سره نه وي نو هلته کې ساورۍ هغه غریب تړقېږي سات یې لا نه ختله او دی وله سټ رامات کړي او بیا ترې مخې سره داسې سرمن وباسي هغه کې لا روح موجود وي نو وليرح ذبیحته رسول الله مبارک فرمایل چې ذبیحې له دې راحت ورکړي آرام دې ورله ورکړي په دې وجه باندې په داسې وخت کې د ظلم نه ځان ساتل پکار دي نو یو دا چې چړه به مضبوطه تیرې بل دا چې سات یې نه ختلی د هغه نه به سرمن نه وباسې بل دا چې یو ساوری به د بل ساوري په مخ کې ذبح کې نه ځکه حیوان دی دومره پوهېږي څه جماعت خو نه دی چې بیخي هېڅ پکې نشته دی پوهېږي چېرې زما پخوا کې بل حیوان ذبح کو زما نمبر دی نو د ده پرې زړه باندې به څه تېرېږي دا غریب هغه خبرې نشي کولی فریاد نشي کولی او دغه شانتې د حیوان په مخ کې به چړه هم چې کوم دی نو دا نه تېره کې د حیوان نه علاوه بل ځای کې داسې خفیه طریقې سره چړه تېره که او کله چې حیوان دا مذبح ته بیایي د قربانۍ ځای ته بیایي نه داسې چړه لاس کې مه راله چې غریب تا ته ګوري او تا چړه لاس کې راغستې را خو دومره پوهېږي چې دا په ما پسې راغستې را یو روایت ته امام طبرانی رحمت الله علیه یو حدیث را نقل کړی دی خپل دو کتابونو کې معجم الاوسط او کبیر کې فرمایي د حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه روایت ته قال مر رسول الله صلی الله علیه وسلم علی رجل نبی علیہ الصلوۃ والسلام داسې په یو سړي باندې ورواخته تیر شو وازن رجله علی صفحه شاة دغه سړي د بیزې په سټ باندې خپه خودي او زبل را پرځولې علالولې او پرې سټ ول پاز خپه خودي او غریب لاندې پرتو د ول پرې سټ خپه خودي چې زبا کوم وي
وهو يحد شفرته لګیا خپل چاړه تیر کړه قرار خيږي او لاندې بزرا پر زول را پر سړی ولا خپې خو دي او بیا رسول الله مبارک وکتل وهي تلحظ الیه ببصرها او دغه بزی چې کم دینو پر خپل سترګو باندې چړې تراسي قتل چې دا ولا پر سر خپې خو دي را غریب لاندې پر تر او د سترګو باندې پر راسي چړې ته ګوري رسول الله مبارک دې سړی ته فرمایل قال افلا قبل هذا دین مخکری سکول دین مخکی تاول را چړنه تیر کولا را تړلې بزرا او غریب پر تر او د پاسره ولا بسړ خپې خو دي او برج کم دینو چړې تیر کې لګي او تريدو ان تمیتها موتتين یا رسول الله مبارک دې سو فرمایل چې ترا غواړي چې پرې دو مرګ راولي یو غریب لاندې پر تر او چړه پسې تیر کې یو مرګ دریدا شو دې پسله بس تیری کم درد به تیری او اوس بیا ذبح کېو نه دې لته دو مرګ چې کم دې راولي او بیا امام حاکم رحمت الله علیه دا روایت پرې بسرا سراوړي چې تريد ان تمیتها موتات تداول چې پرې باندې بلا مرګونه راولي ډیر مرګونه راولي غریب باندې لاندې ستیریږي تلګیا چړه تیر کې را خو یو مرګ نه را خو بلا مرګونه شو دې هل احدث شفرتك قبل ان تسجعها تاجرا بزرا تړل دې را تړل مخ کی تاسو کول تا چړول نه تیر کوله نو دا رسول الله مبارک د دین منو فرمایلا چې د حیوان په مخ کې بچړ را نه تیر کې را ظلم دی د یو حیوان په مخ کې بل حیوان مرا تړه مې ذبح کوا کم حیوان چې ذبح کې نور حیوانات پناه ودروا بس یو داسې جدا ځای کې ذبح کوا د په زړه باندې بس تیریږي ستاره مخ یو سړی بل انسان چې کم دینو ذبح کوي یا راځي ظلم سره کوي پتا بس تیریږي او ډېر خلک دا ظلم ومکي حیوان راو ګرځي لاس خو په ور لوتړي او بیا دغه نه اخوالک غزه ته راکا گیا د ابو زره او را سیرا کږي پره ملا باندې سرمن ول چې کم دینو دا داسې رسم کې سره پریری سوګي په غټو کې راوتړي لاندې خکده 13 غټي چې کم دینو پرتی ډېر انتهای پرې کې خیال ساتل پکار دي ان شاء الله نن نکی او ثواب د اختر د موس په مسایلو کې ان شاء الله وای چې حیوان بسنګ راتړي نو لاندې سیور لپاڼه ورته خوري کا راسي پوسي هغه کې په مزه باندې راوتړه راکاږي بیا چې کم دینو دامه د حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنہ روایت ده روایت ابن ماجه د حدیثو کتاب هغه کې موجود دی چې دا هغه روایت کوي چې امر النبي صلی الله علیه وسلم بحد شفار نبی علیہ الصلوۃ والسلام حکم کړی دی د چړو د تیر کولو چې پس چړو باندې بزناور دا نه ذبح کړي غریب ته تکلیف بیا نه چړی و تیر کې وان توار عن البهائم او رسول الله مبارک د دین عمر فرمایلی دا حکم کړی چې تاسو بر خپل چړې د بهائم او ساورونه پټي ساتي ساوري غړندې دي نو ولې مخ کې روان کړي د پړې نو چړې دی په لاس کې او تبرګي او ټوک دی وګي تور چولې لري نری غریب باندې وستی لري چې یو قدمه لري او زره کې سکی او بیا رسول الله مبارک فرمایل چې ان ذبح احدکم فليجهز یو سړی په تاسو کې ذبح کوي هغه فورا ذبح وکړي زر زر چې حیوان کار زر چې کم دینو دا تمام شي دا سینه په مزه مزه چې کم دینو لګي رو دا هغه مری چې نو دا غوسه نو ذابح مسائل به ان شاء الله چې ذابح به کم یو انساني خودمره خبره ده چې ټولو ناول دا چې ظالم سړي باندې ذبح مکوي دا چې سړی چې هغه پسله کې چې کم دینو دا رحمي د ابن عمر رضی الله تعالی عنہ روایت امام نسائی رحمت الله علیه روایت راوړه ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی نه د دې حیوان مطابق به تپوس کې دا خدای مخلوق ته دانه چې الله په تعالی قدرت درکړي رنن ستا پلاس کې چړه او ته انساني غریب نستانه تیخ تکول شي او نه چې کم دی ستانه ځان خلاصول شي الله لا قوت تعالی درکړي خو ظلم اجازت الله نه کوي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل ما من انسان يقتل عصفورا فما فوقها بغیر حقها یو انسان یو چرچنه یا د چرچنینا یو علاوه یو بل حیوان چې کم دینو قتل کا پناه حق باندې الا يسأله الله عز وجل عنها الله بدغه مطابق د انسان د قیامت پر تپوس کوي صحابه فرمایل قیل یا رسول الله وما حق نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه تپوس کوي یا رسول الله د چرچنه او د دین علاوه د بل حیوان حق سره دا نه حق ستوي دا حق باندې سره درې حق سره قال نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل ايسبها فیاکلها چې دا ذبح کی او وی خریدار دی حق ته نساوره حیوان به بغیر د ذبح نه په بل طریقې سره نه وجني بای ظالمانی کده غیر مسلم هغه ول سر وچقي سوګ چې کم دینو داسې مړکی او سوګ د چرګان و غیر رالی او د سر ولې سره زمکه لرا تړي تاسو بلی دلی او بیا دغه حیوان چې کم دینو پډیر در سره چې کم دینو دا مرشي ساتي وخی او بیا خوري نو یو مسله دا چې دا بالاله زکه
مرۍ کې دا رګونه راغلي د انسان تمام حیات ژوند چې کوم دی د مرۍ په ذریعې سره چې دا رګونه دی ورله غوڅ کړه دنه فوراً په اسانۍ سره ساه چې نو دا وخېږي نور ځای نه ولا چقوا دا غریب به یا د هغې نه مري یا به نه مري څومره به هغه غریب وکړېږي او بل دا چې فیاکلها چې وی خوري و یو شی خوري نه مرغۍ وغیره خوري نه هسې وجنې او بیا یې داسې غورځې ولا یقطع رأسها رسول الله مبارک فرمایل ويرمي بها دانش ردی سر ته جدا کې او بیا ښکته وغورځې نو که داسې خوراک د پاره نه یا ذبح کې نه که یو سړي مرغۍ یا بل حیوان داسې قتل که الله به د هغې نه د مطابق چې کوم دی نو تپوس کوي چې تا یو حیوان سره چې دا زما مخلوق دې سره دې ظلم ولې کړی نو دومره مسله مونږ زده کړه چې د ذبح په ټیم کې احتیاط پکار دی چې د دې حیوان سره چې کوم دی نو څه قسم ظلم ونه شي مسند د عبدالرزاق کې یو روایت ابن سیرین رحمت الله علینا او هغه د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ نقل کې ان عمر رضی الله عنه چې عمر رضی الله تعالی عنہ را رجلا یو سړی ولید یسحب شاتا برجلها لیذبحها بزید رشات خپین راخکوده داسې هغه ځای ته چې راځه ذبح کم زمونږ علاقه کې هم خلک داسې کارو کې لاس خپې ورله وتړي مخکې خپې چې کوم دی دا د حیوان لاسونه دي شاته خپې دي نو د لاس خپونې وتړي راسې او بیا حیوان هغه ځای ته وګرځي هلکه دا شګي هغه اوبو ته یې راکاږئ او بیا راسې راکاږي راکاږي نه خو درونبارې سورئ نو د ده نه دغه ټیم کې سرمن دا غوسه شي سرمن چې کوم دی نو زخمی شي نو ته یو انسان داسې ریکاڼو کې راکاږه یا لاندې ځای ټولې ګټې او په هغې کې دی راوغورځئ یا ډکي وغیره هغې کې راوغورځئ او دی چې کوم دی نو زخمي اگر که ته حلالې نو د هغې نه مخکې را سره ولې ظلم کې نو عمر رضی الله تعالی وکتل یو سړي دا بزر رشاد خپو نه رانیولې او داسې راښکوده هغه ځای ته چېرې دا زه ذبح کړمه فقال له عمر رضی الله تعالی هغه ته ویې لکه غرق شي خذها الى الموت قودا جمیلا دا رې مرګ طرف ته راکاږه خو په ښې طریقې سره یې راکاږه ظلم چې کوم دی په دې باندې مه کوه ظلم مه کوه په ښې طریقې سره دا رې مرګ طرف ته راکاږه وشړه نو داسې قسمه حرکات چې کوم دی نو هغه نه دي پکار ذابح له پکار دا دی چې دی د رحم نه کار والي او یو بل روایت دی دغه شانتې مصنف د عبدالرزاق کې یو بل روایت داسې دی چې ان جزارا فتح بابا علی شات لیذبحها یو جزار چې کوم دی یو قصابي دروازه کولاو کړه د غوجلې وغیره یوې بزې ته چېرې دا بزه دی راوباسي بهر نه هغه بزه چې کوم دی فنفلتت منه بزه تې خلاصه شوه او منډې کړې حتی جاءت النبي صلی الله علیه وسلم نو بزه راله د پیغمبر علیه الصلاة والسلام خواله نبی علیه الصلاة والسلام خواله چې کله بزه راله نه هغه جزار په ده پسې ورپسې دی قصابي ورپسې دی فاخذها نه هغه قصابي را بزه ونیوه او یسحبها برجلها د رشات خپینې راسې نیوله او راښکودی داسې راښکودی نو رسول الله مبارک ډېر زیات خفه شو نو بزې هم تسلي ورکړه فقال لها النبي صلی الله علیه وسلم نبی علیه الصلاة والسلام هغه بزې ته چې کوم دی نو تسلي ورکړه وی اصبري لامر الله د الله په حکم باندې صبر کوه ته یو حیوان الله پیدا کړی د انسان په قبضه کې ورکړی خیر د الله پر حکم باندې صبر کوه انت یا جزار او ته یا قصابیه ای قصابیه فسقها سوقا رفیقا ته چې کوم دی نو دا په نرمۍ سره شړه د قربانګاه ته په نرمۍ سره شړه داسې هغه بې درده چې کوم دی نو راښکودل مه کوه نبي علیه الصلاة والسلام یو صحابي ته چې د جاهلیت په دور کې به خلکو د حیواناتو سره دا قسمه ظلمونه کول رسول الله مبارک ورته وفرمیل چې ساعد الله اشد من ساعدک ستاسو د دې مټ نه د الله مټ ګوره ډېر زیات مضبوط دی تاسو د خپل مټ داسې ظالمانه ستاسو قوم چې کوم دی داسې ظالمانه په حیواناتو باندې ازمي خدا خبر یاد ساتئ چې د خدای مټ او د خدای لاس ګوره ستاسو د لاس نه ډېر زیات مضبوط دی و موسی الله اشد من موسی کا او ستاسو د چړې نه د خدای چړه ګوره ډېره سخته ده ساورو سره نرمي کوئ حیواناتو سره نرمي کوئ نو به هر کیف نن موږ مسلې زده کړې چې د قربانۍ وقت سره او د هغې سره سره اولنی وقت اخرنی وقت سره او د ذبح اقسام موږ ووي د ذبح اقسام چې ذابح دا به هغه کسي چې دی دکې ظلم نه حیوان د ذبح په ټیم کې چې کوم دی نو دله پکار دی د ظلم نه ځان وساتي والذابح دا به څوک د چا قرباني حلاله چې کوم دی نو حلاله ده او د چا حلاله ده حلاله نه ده مرداره ده نو دومره خبره ذهن کې یاره ساتئ چې ذابح یعنې کم یو انسان چې حیوان ذبح کوي نو دا به مسلماني او دغه شانتې که مسلمان نه و اهل کتابي و یعنې یهودي یا نصراني و نه د ده قرباني هم دا صحیح ده ځکه هم د ذبح په ټیم باندې د الله تعالی نوم چې کوم دی نو اخلي قرآن کې الله تعالی فرمایي وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم ستاسو لپاره چې کوم دی د اهل کتابو خوراک
دا جایز دی، خوراک نه مراد ذبح ده. په دې وجه چې کوم دی هغه فقهاو دا لیکلي دي، فقهاو لیکلي چې وحل ذبیحة مسلم و کتابي، د کتابي یعنی د یهودي او نصراني او د مسلمان ذبح چې کوم دی نو دا حلال ده. لقوله تعالی وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، ذکر الله تعالی قول دی چې د اهل کتاب خوراک ستاسو لپاره چې نو دا جایز دی. اول مراد به ذبائحهم، د طعام نه مراد چې کوم دی نو دا ذبح ده، ځکه وچ خوراک دار نورو غیر مسلم هم چې کوم دی نو دا جایز دی، لکه کم وچ خوراک چې خلک یې کوي، او دا هغه خوراک د خوراک نه دلته کې مراد چې نو دا ذبح ده. په دې وجه چې کوم دی ابن قدامه حنبلي رحمت الله علیه هغه خپل کتاب مغنی کې لیکلی دي چې واجمع اهل العلم على اباحه الذبائح اهل الكتاب، د اهل کتاب د ذبح په اباحت باندې چې کوم دی د علماء اجماع چې را صحیح ده. لقوله تعالی وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، ځکه الله تعالی فرمایل چې دا اهل کتاب خوراک ستاسو لپاره چې کوم دی نو دا حلال دی او دا ستاسو لپاره چې نو دا جایز دی. په دې وجه باندې حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمای، بخاری شریف روایت ہے، وقال ابن عباس، ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایل چې طعامهم ذبائحهم، د یو د طعام نه مراد چې کوم دی نو دا ذبح ده. نو مسلمان ذابح به مسلمانی او که چرته کې دا ذابح نصرانی یا یهودیو نو بیا د دې ذبح هم چې کوم دی نو دا صحیح ده او جایز ده. او بل خبره ده چې ښځه ذبح کولی شي او که ښځه ذبح نشي کولی صرف نارینه به ذبح کوي. نو مسلمان دا که نارینه او که زنانې د دواړو ذبح صحیح ده. او دغه شانتې اهل کتاب یهودي او نصرانی که دا زنانې او که نارینه د دواړو ذبح چې کوم دی نو دا صحیح ده. امام سرخسی رحمت الله علیه کتاب مبسوط هغې کې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ قول لیکلی ولا باس بذبیحة المسلمة والکتابیة، ذبیحه د مسلمان ښځې او د کتابي ښځې دواړو کې چې کوم دی هغه څه حرج نشته، دا دواړه دا صحیح دي. او بیا زمونږ فقه حنفي مشهور کتاب هدایه کې وان کان صبیا او مجنونا او امراتا، د دې نه پته ولګېده چې ذبح چې کوم دی نو دا صحیح ده. وان کان صبیا، که چېرته کې دا ذابح ماشومي نو دا ماشوم نابالغه ذبح هم صحیح ده، کرے بسم الله ویلی شي، د الله نوم اخیستی شي. او دغه شانتې او مجنونا د لیوني ذبح هم صحیح ده، مسلمان که دی په کلمه باندې پوهېږي. او امراتن او دغه شانتې ښځه د دې ذبح هم صحیح ده، دا ښځه چې کوم دی سنت طریقې سره دا ذبح وکړي. او دغه شانتې مغني د ابن قدامه کې هغه فرمایي رجلا کان او امراتن، نور تفسیری پسې کړی دی چې ذبح جایز ده، که چېرته ښځه هم ذبح جایز ده، که نارینه د هغې ذبح هم جایز ده. بالغا او صبیا، که دا کس بالغي او یا ماشومې د دواړو ذبح چې نو دا صحیح ده. حرا او عبدا، که چېرته کې آزاري بیا هم ذبح جایز ده، که دی چېرته غلام دی بیا هم ذبح جایز ده. لا نعلم فی هذا خلافا، دې کې موږ د چا اختلاف نه پېژنو. مطلب دا چې ما ته پته نشته دې کې د چا اختلاف یې نه دی کې دا اختلاف د چا نشته. نو ذبح د ماشوم هم جایز بسم الله ورزي، د بالغ هم جایز، د ښځې هم، د نر هم، د آزاد هم، د حلال هم چې کوم دی. دغه شانت یو تفصیلی روایت دی بخاری شریف کې د حضرت کعب ابن مالک رضی الله تعالی عنہ یو وینځه وه، هغه وینځې به د کعب ابن مالک رضی الله تعالی عنہ بزې ساتلې، سلعان هم یو غر دی په هغې کې به یې بزې ساتلې. یوه بزه راغورځي رمړه کېده، بس دې راسې یو کاڼی پروت و ګټه پرته وه، تېره نوای راواغسته او دا بزه یې پې حلاله کړه، ذبح یې کړه پې. نو نبی علیه الصلاة والسلام نه تپوس وکړو، فسأل النبي صلی الله علیه وسلم، د کعب ابن مالک د نبی علیه الصلاة والسلام نه تپوس وکړو چېره ما دغه شانتې بزې دی او هغه زما یو وینځ یې غره کې ساتي او بزه چېرته را پرېوتې او مړه کېده او زما وینځ یې حلاله کړې ده او په ګټه باندې وله داسې مرۍ چې کوم دی نو ذبح کړې، انشاءالله بیا به سبا د ذبح اقسامان چې په څه شي باندې ذبح دا صحیح ده. فقال النبي صلی الله علیه وسلم کلوها، رسول الله مبارک فرمیل خورئ. نو ابن قدامه د دې نه مې یو څو مسلې راوستې. نمبر 1 مسله مې دا راوسته چې کم یو حیوان مري نو د مالک اجازت ته په هغه کې تپوس نشته، ته به د مالک نه اجازت غواړې دا به مردار شي، د هغه د اجازت نه بغیر چې کوم دی نو حلالوه. او بل دا چې د هغه د اجازت نه بغیر حلال شو نو دا حلال دی، خوراک حرام نه دی. او بل مسله مې دا راوسته چې د زنانه ذبح دا صحیح ده. او بل مسله مې دا راوسته که دا زنانه وینځئ نو د وینځي او د غلامې ذبح بیا هم صحیح ده. او بل مسله دا ده چې د کم یو زناور دا خطرې چې دی مري نو د هغه حلالول دا جایز دي. او بل مسله د دې روایت نه دا راوته چې په ګټه سره چې کوم دی نو ذبح کول دا هم جایز دي، تیره ګټه را او بیا په دې باندې را څلور رګونه د حیوان چې کوم دی نو دا غوڅ نو د دې ذبح هم جایز ده. او بل شپږمه مسله ابن قدامه دا راوسته چې کومه ښځه په حالت د بیمارۍ کې حایض نو په داسې حالت د بیمارۍ کې
یا یو نارینه دی په حالت د جنابت کې دی د ده ذبح هم دا جایز ده ځکه که دا جایز نه وی نبي علیه الصلاة والسلام به ویلي چې د وینځي نه تپوس وکئ چې دا په حالت د بیمارۍ کې دا او که نه ده نو رسول الله مبارک مطلق یې فرمیل چې کلوها خورئ نو په داسې صورت کې هم ذبح چې کوم دی نو دا جایز شوه او بله اهمه مسله چې کم یو کس ګونګی دی بسم الله نشي ویلی نو د ده ذبح چې کوم دی نو دا صحیح ده او که نه ده صحیح زمونږ یحیی چې کوم دی نو ذبح کوي د ده ذبح جایز ده او که ناروا ده نو د داسې کس ذبح دا جایز ده ځکه چې دا کس دا معذوره دی په ژبه باندې دی طاقت نشي لرلی نو دی مسلمان دی د مسلمان د ایمان او د اسلام چې کوم دی د دې قایم مقام به شي لکه دی چې په ژبه باندې وي نو په دې وجه چې کوم دی مقصود امام سرخسی کې وذبیحة الاخرس حلال مسلما کان او کتابیا د چاړه او د ګونګي ذبح چې کوم دی نو دا جایز ده کدا اهل کتاب سره تعلق ساتي او قرار مسلمانی او بیا چې کوم دی فقهاو لیکلي چې دی مسلمان دی نو د اسلام به قایم مقام د دې شي لکه دی چې په دې باندې بسم الله وي اوس بله خبره دا اهمه خبره اخر کې دا کو بیا به د ذبح مسالې انشاءالله سبا وایو مجهول الذابح کس دی اکثر زمونږ د بازارونو کې غوښې خرڅېږي او دا پتې نه لګي چې دا د دې ذابح څوک دی مسلمان دی کتابي دی غیر مسلمه دی کلمه یې ویلې ده نه یې ده ویلې ده څه نمونه کس دی نو د مجهول الذابح ذبح چې کوم دی نو دا څنګه د صحیح ده او که نه ده نو ګوره چې کومه علاقه دا د مسلمانانو ده او معاشره کې چې کوم دی نو مسلمانان او عام طور چې کوم دی نو مسلمانان ذبح کوي لکه زمونږ د علاقې چې نو په داسې علاقه کې که تا د حیوان پته ونه لګي چې دا چا ذبح کړی ذابح تا ته نه معلوم نو دا بیا چې کوم دی نو حلال دی لکه بخاري شریف کې روایت دی نبي علیه الصلاة والسلام ته صحابه رالل یا رسول الله بعضې خلک دلته کې غوښې راوړي اوس مونږ ته را پته نه لګي چې دا ذبح کړي چې اره بسم الله ویلې ده نه ده چا ده رسول الله مبارک چې کوم دی نو فرمیل وی تاسو پر الله نوم اخلی او خورئ مطلب دا چې علاقه دا په دې کې مسلمانان اوسېږي نو عام به موږ په ښه ګمان دا کوو چې دې علاقه کې را ذبح مسلمان کړی او په صحیح طریقې سره کړی حافظ ابن حجر رحمت الله علیه دې دلانې نه فتح الباري کې بیا پوره تفصیل چې کوم دی نو دا لیکلی دی چې کومه علاقه د مسلمانانو وي نو هلته کې چې کوم دی نو تصور به دا کړي چې دا مسلمان ذبح کړی او شریعت مطابق یې ذبح کړي ول داسې علاقه ده چې هلته کې عموما غیر مسلم اوسېږي نو هغه ځای کې بیا دا بیا تا لپاره غوښه جایز داسې نه ده تر څو پورې چې تا د دې پوره معلومات نه یې کړي چې یاره دا شرعي طریقې سره ذبح شوی بیا به ستا لپاره حلال او د مسلمانانو علاقه کې چې تاسو ته پوره پته ولګېده چې دا غیر شرعي طریقې سره ذبح شوی بیا مرداره ده هسې چې کوم دی نو دا په تا باندې تفشیش هم نشته دې کې مسلمانانو ته مشکلات دي بهر کیف دیو دور کې چې کوم دی نو قادیاني ذبح دا مرداره دغه نه خوړل پکار نو موږ څه سره قرباني اوقات زده کړل د ذابح چې کوم دی نو غټ غټ صفات موږ بیان کړل د دې نه اخوا چې کوم دی د ذبح طریقې انشاءالله چې ذبح په څه طریقې سره وي او بیا چې کوم دی د مذبوحي طریقه کم ساورې ته ذبح کې دا به را پرځې څنګه سپینې به څنګه د غوښې تقسیم دی نور داسې ضروری مسائل دي انشاءالله که زندگی وا سبا د اختر د مونځ په مسایلو کې بیان کو آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین محترمو اوریدونکو زموږ د چینل سبسکرایب کړئ او د غنټۍ د نشانو سره هم دباو کړئ چې زموږ د نوي بیانونو اطلاع تاسو ته درکړي